بسم الله الرحمن الرحیم. در ټولو د مخه سمیع خان ستا او ستا د ټولو ملګرو شکریه چې ته یې رالاست د ځپلو خلکو کې ورچ کوي او ستی په ذریعه باندې دا خبره ټوله دنیا ته رسېږي، ټولو افسران ته رسېږي، بالا حکام ته رسېږي. ستی کور په زر واره ودان د پرون د راسې موږ د دې سهار وختي راغلي یو، پرون سهار رالو، بیا د ورځې د دې پلازې کې ورج مې وکړ، بیا ولاړو ډي سي صاحب له، بیا مې و ډي سي صاحب ته وویل چې د دې دپاره د انکواري ټیم راواستوه چې یو دکان چک کړي او د هغه تخمینه ولګوي، د دې د هغه پروسس دی. نو موږ په خپل تاجرانو پر سطحه باندې هم د دې تخمینه لګو، یو دکان لګو، د یوه دکان درخواست لیکو، د دکاندار نوم و شناخت کارت کاپي ورسره لګوو. نو بیا دا ټوله درخواستونه یو ځای کوو، بیا وروړو ډي سي افیس له هغه بیا د دې کیس جوړوي، کیس چې جوړ کړي بیا سمري ځي وزیر اعلی له، وزیر اعلی په بیا د سمري مطابق پیسې ورکوي. نو هغه پروسس یې موږ ته معلوم دي، زموږ زده دي، موږ په 20 واره 1.5 ساله پیسې راایستلي دي، که بم بلاک شوي دي دکانونه کې دغه شوي دي، که نور دلته ورونه لګېدلي دي، موږ په ډېر وار روپۍ ورایستلي دي دکانداران له، موږ ته پروسس را معلوم دي. انشاءالله تعالی د دوی سره هم هغه ډول ولاړ یو، هغه ډول به انشاءالله د دوی کار کوو، او هغه ډول به د وزیر اعلی سره ملاویږو، د کمیشنر سره ملاویږو، دا ټول ملاقاتونه کوو او د دوی دپاره پوره کوشش کوو چې دوی له معاوضه راوو. تا ته معلومه ده د دوی خوارانو د هغه جمع کنجي و هغه وسوځل سو، ګرده دا دې ولاړ پر دنیا نه دا به څو وخت وخوري د دې خو د هغه استونیسو چې د ورځې بیا ګټلې ماخستن بیا ګزاره وله، دا وخت دی وایي زموږ په لاس کې یو شی هم نشته، دا کم تفصیل چې دا بیان کړي دا خو ډېر پروسس نه خوري. نه پروسس خو د سرکار په کار کې پروسس یي، لیکن چې پیسې ورکړي بیا هغه پروسس نه کې معلومیږي. ګوره هغه خو لږ پیسې نه ورکوي، ور دکاندار ته خپله معاوضه ورکوي. نو که 11 ورځې پر دا انکواري و، پر دا سیسټم و، پر دا پروسس ولګېږي، دا خو هېڅ بده خبره نه ده، دا خو خامخا لګېږي. حکومت که نه په یوه ورځ نه ورکوي. د کراچۍ د کل پلازې هغه چې حاجې تر اوسه پورې د دوی انکواري لا نه ده سوې، دا خو دغه چې ګرده دا سروي و دا چې کېږي خامخا 8 ورځې پکښې وځي، لیکن چې پیسې ورکړي دا ډېره ښه خبره ده. ستا یقین دی چې حکومت به د دوی سره لار ویسي؟ ما یقین دی چې خامخا به ورکوي، چې کراچۍ والا یې ورکوي، د بلوچستان حکومت یا د بلوچستان وزیر اعلی به د خدای جاري ورکوي، را به ورکوي که به نیمه یې ورکوي؟ نه موږ خو د پوره پیسو دغه ورسره کوو چې پوره پیسې به دوی ته ورکوي. دا غریبان دي، درپدر ټوله کرایهداران په دې کې یو مالک هم نشته. مالک د پلازې د پلازه هم ډېره تباه شوې ده، برباد شوې ده، ستا په مخ کې ده، ټوله وسوځه، څوک یې چښي دي، ګسه کرېک شوي هم د لاجپتای خانه کې. نو د پلازې والا ته به هم خپله معاوضه ورکوي او دوی ته بیا هم ورکوي. موږ ټیکس ورکوو، موږ خیرات نه غواړو. موږ د هر دکاندار چې زموږ یو کنټینر پر کراچۍ راځي د سامان 50 لکه 15 لکه روپۍ، موږ په یوه کنټینر ټیکس ورکوو، یو کم ټیکس ورکوو، جي ایس ټي ورکوو، د دنیا تمام ټیکسونه ورکوو. حتی چې د صفایي په مد کې لا موږ اوس دا ټیکس شروع کړی دي، د کوټ ښاریانو ورکوو ټیکسونه د دې دپاره ورکوو چې موږ دکان وسوځل شو، موږ ته تاوان راورسېدی، نو دی بیا خامخا راکوي. ستا د وزیر اعلی سره رابطه شوې د هغه د دوی له راځي که نه راځي؟ نه وزیر اعلی سره موږ اوس رابطه نه ده شوې. اوس کوشش کوو چې موږ رابطه وکړو، خو یوه پرون ورځ موږ ورځ دلته تېره کړله چې یا مې پر برګېډ ګاډیانې راغوښتې، یا مې د اف سي سره، یا مې د پولیس سره، یا مې د انتظامیې سره سر خلاصوي. صرف ډي سي صاحب له پر مازدیګر ورغلي یو، هغه ته مې ویلي دي چې انکواري ټیمانه جوړ کړه، چې اول د سروې وکړي، د سروې ټیمانه جوړ کړه، ډول سبا بل سبا کې زه سروې والا ته راستم، په دکانو کار مه لرئ، سامانونه مه ټولوئ، دکانونه مه خالي کوئ، چې موږ هلته درس و چې موږ ته معلومه شي چې په دې دکان کې څو مال پروت، هغه که سوځلی یم تخمینه دوی لګوی شي. مثلا د اوسه څه پر مخ باندې ستې له عمل څه شته؟ د اوسه پر مخ باندې موږ دا کوشش دی چې واره موږ دوی له سروې ټیمان راو، که نن که سبا یې چې موږ دا سروې ټیم راوي، سروې وسوله او د دکاندارانو کمیټۍ مې جوړه کړې ده، هغه به موږ ته د ټولو دکاندارانو نوم رالیکي، په هغه کې به د شناخت کارت کاپي، په هغه کې به دوی موږ ته پر شتا باندې خپله د تخمینه رالیکي چې د دونه تخمینه زما د دکان دونه تاوان دی، دوی به خپل تاوانونه رالیکي. دا ټول کاغذان موږ یو ځای کوو، بیا زه ډي سي افیس کې جمع کوو، هغه به بیا د دې سمري جوړېږي، سمري بیا ځي وزیر اعلی له، وزیر اعلی پر دې پیسې ورکړي. دغه روډ دی، دغه طریقه ده، دغه سیسټم. دغه کاکړ صاحب که تاسو موږ ته وایاست سیټي سنټر هم ورخصوي، د سیټي سنټر خلکو دکاندارانو ته پیسې ورکول؟ نه د سیټي سنټر د دکاندارانو ته پیسې په دې نه شوی ورکول چې هغه په خپل هغه شی په مخه واخیستی، او د مړه سره اوله شپو چې د مړه سره بیا په خپله په مخه واخیستی. نو ځکه چې په هغه ترتیب و په سیسټم باندې سم نه پوهېدلو، هغه شی پر مخ باندې خراب شولو. که چېرې زموږ په خوله یې کړي وای، زموږ پر لاین تللی وای، زموږ پر سیسټم تللی وای، بیا پیسې وسولېدلې. دلته موږ په وارو په 100 واره موږ ډېر ساله پیسې راایستلي دي، په 100 واره مې ورایستلي. د پښتون والا
پیسې وې د ګنجا د پښین والا بهادر دا وایستلې بهادر دا د مړه سره وو پیسې پر هغه لیول ولاړ پر سیستم لاړه پیسې وایستې وزارت والا وایستلې نو دا تر موږ هم دا کوشش کوو انشاءالله پر هغه ترتیب پر هغه طریقه موږ ځو او دا پیسې موږ دا کوشش کوو زموږ ټوله مرکزي انجمن تاجران بلوچستان ملګري دا کوشش کوو دا همت کوو چې دوی له دا پیسې راوباسو دا ټول غریبان خلک دا ټول کرایهداران په پورو یې مالونه اخیستي دي په دوکانونو کې اچولي دي د هغه جمع کنجي او هغه ولاړه هغه ختم سو در په در کاکړ صاحب څه وجه د دروازه پورې تل یو سیاسي ګوند نه دی راغلی حالانکې د هغه تجاران نمایندګان په صوبایي اسمبلی کې ناست په کار دا و چې دا وخت د دوی سره والی په اسمبلی کې اواز پورته کړی و دی چې پرون د پارټیانو والا را شروع سوي دي پرون راغلی ډاکټر حمید صاحب راغلی د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ او اصغر خان راغلی د عوامي نیشنل پارټۍ په موده چې څوکه را روان دي پارټیان د مړه سره سات راکوي ولې پارټیان دی چې هغه انشاءالله چې موږ وخت پر وکړو هر وخت راځي او موږ ته سات هم راکوي را سره ملګري کېږي وسکته چې یو که چیرې دا کارونه نه وسو نو بیا موږ هر پارټیز کانفرنس باندې راغواړو ټول پارټۍ راغواړو پر دې کښې نو که چیرې دا کار نه وسو که وسلو نو بیا د دا شیانو ضرورت نشته پارټیان زموږ په حمایت کې دي انشاءالله تعالی هغه زموږ علاقایي پارټۍ دي خامخا د موږ سره همت مطلب تاسو دا وایاست چې د سټي سنټر چې وو هغه د انجمن تاجران لخوا دې کار نه وکړي په خپله مخې دا کیس پسې واخیستل په خپله مخې واخیستل نو ځکه چې هغه کیس سره چپه وراسته سولو هغه پیسې و دوی ته نشي وصول که چیرې زموږ په لاس کې وای زموږ په ترتیب روان وای انشاءالله هغه کیس نه خرابېده دا پیسې خامخا دا پیسې به راوځي دا پیسې به انشاءالله تعالی راوځي پوره همت سره خو در آخر ساعت سره یو بل پورته کوو السلام علیکم तो हम लोगों ने अरबों रुपए निकाला है दुकानदारों के लिए ऐसा नहीं है कि एक दिन का जो बुख्ती साहब का वाक़या हुआ है उस वक्त जब लोगों ने दुकानें जलाया उस केस पर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसा निकाला है दुकानदारों के लिए उसके बाद बार बार जब बम ब्लास्टिंग यहाँ हुए कोयटा शहर में हम लोगों ने बहुत पैसे इनके लिए निकाले हुए ये हलीम प्लाजा यहाँ पर कितनी दुकानें थी आपको मालूम है ये तकरीबन 350 तक है पहले तो 320 था 340 अंदर इसमें नए दुकानें भी बन गया था दुकानदारों ने बनाया छोटे छोटे दुकानें तो 350 दुकानें लगभग 350 दुकानें हैं आपको अदराक है कि कितना नुकसान हुआ है यार तकरीबन तखमीना तो हम लोगों ने अभी तक नहीं लगाया आज दुकानदारों ने अपना कमेटी बनाया अभी हम लोग बैठ जाएंगे इसके ऊपर फिर एक एक दुकान का तखमीना हम लगा देंगे तो कल या परसों इंशाल्लाह ताला मालूम हो जाएंगे कि कितना नुकसान हुआ है ये जब दुकानदार हम लोगों को बताए कि हमारा इतना नुकसान हुआ है तो उस दुकानदार का नाम हम लिख देंगे और उसका तखमीना हम लगा देंगे फिर ये तखमीना हम ले जाएंगे सरकार के पास फिर सरकार से पैसे तलब करेंगे अच्छा आपको कितनी उम्मीद है कितना यकीन है कि ये जो नुकसान हुआ है तमाम दुकानदारों को उसका जो है मुआवजा मिलेगा यानी जो अजाला है जो नुकसान है उसको उनकी रकम मिलेगी कितना उम्मीद है कितना यार इंशाल्लाह हमारा तो 100% उम्मीद है जब कराची वाला प्लाजे वालों को पैसा दे रहे तो हमारा वज़ीर आला भी इन लोगों से कम नहीं है हमारा वज़ीर आला भी इंशाल्लाह ताला हमारे अवाम का वज़ीर आला है वो भी इन दुकानदारों को इंशाल्लाह ताला हमारा उम्मीद है कि इनको मुआवजा दिया जाएंगे बहुत शुक्रिया